Today our topic of discussion is structure and composition of bone. Student structure ستوي دا ساخت وي ساخت او composition ستوي دا وي بناوٹ دا یعنی دا په باډي کې دا human skeleton موږ په ډیټیلز سره ډیسکس کو چې په human skeleton کې 206 bones دي. How many bones in human skeleton؟ جواب راکوه کنه. د انسان په سکلیټن کې څومره بونز دي 206 بونز دي دا موږ ډیټیلز سره ډیسکس کړي دي. نن پکې موږ ډیسکس کوو چې دا بون د هډوکي د څه نه جوړ دی. نو موږ داسې لیکو چې بون از ا ډاینامیک. وټ از د مینینګ آف ډاینامیک؟ د ډاینامیک مینینګ یا معنی د متحرک. ډاینامیک څه معنی ده؟ متحرک. متحرک دا مطلب دی که پرس که زمونږ دا بون دا مات شي دا دوباره ریپیر کېدی هم شي او چې پرس که ماشوم وي پای کې بون کچ نو وذ د پیسج آف ټایم چې دا ماشوم غټیږي نو بون ورسره هم غټیږي. نو په دې وجه دې ته موږ وایو چې دا یو ډاینامیک سټرکچر دی. It is mesodermal in origin, point to be noted. یعنې زموږ په باډي کې ډفرنٹ ټیشوز دي خو دا ټیشو چې کم لیر نه ډیولپ شوي دی هغې ته موږ څه وایو میزوډرم. د اورجن څه دی؟ دا د میزوډرم نه ډیولپ شوی دی. That is being reshaped by the activity of osteoclast and osteoblast, point to be noted. دا اوس دا بون چې کوم دی نو دا ریشیپډ کیږي مطلب دا که دا ډیمیج شي دا خراب شي دا دوباره خپل شیپ ریګین کولی هم شي ځکه چې په بون کې سپیشل سیل دی هغه سیل ته موږ څه وایو osteoclast and osteoblast. اوس په دې کی پوینټ کې تاسو ولیکئ دلته bone cells. There are 3 bone cells. There are 3 types: osteoblast, bel pakisari student osteocytes, or bel pakisari osteoclast. For your information, the bone cells 2 types di 3 types di kam di. Yo the osteoblast, these are the immature bone cell. That's my sarasiri student. These are the immature bone cell. Aw chikala osteoblast aga mature shi no ayte biyamga so osteocytes. Khabara clear shwa? When osteoblast become mature, then it is called osteocytes. No ite bata suri ke mature bone cells. او third چې کوم دی هغه زموږ سره osteoclast. دا به څنګه وي osteoclast. These are the cells which convert cartilage. دا هغه سیل دی چې دا cartilage څه ته کنورټ کوي student؟ دا cartilage کنورټ کوي بون ته. نو دا یې ته موږ څه وایو osteoclast. اس راځي دی خو cells are present in the matrix. The bone چې کوم main part ته کوم چې دا سیل موجود وي نه ته تاسو څه وایي لکه دا چې کوم ریجن دی دا ولا کوم ریجن چې دی نو دې ته موږ څه وایو matrix. The central part of the bone in which cells are present are called matrix. Bone matrix is composed of 2 main parts. The first one is inorganic and the second one is organic. The bone چې کوم سنټرل پارټ ته هغه د 2 حصو نه جوړ دی نو یو ته موږ څه وایو انارګینیک سبسټانسز. انارګینیک دا مطلب چې پای کې کاربن هایدروجن لازمي نه وي نو ته موږ څه وایو انارګینیک. او ارګینیک هغه دی چې پای کې هایدروکاربن هغه اسنشلی هغه پکې لازمي نه ته موږ څه وایو ارګینیک. The inorganic substances, these are the 70%. دا پکې څومره دي student؟ 70%. MCQs د پرم نوٹ کې organic substances these are in 30%. دا پکې څومره دي 30% دي. اوس دا انارګینیک سبسټانس خو ډیر زیات دي په بون کې نو هغه کم مین سیزونه دي هغه ما دلته لیست کړي دي. یو پکې دی هایدروکسي اپیټایټ. دا به څنګه وي هایدروکسي اپیټایټ. These are the needle like structure. These are the needle like structure which are present in the bone. These hydroxyapatite actually these are calcium phosphate. The hydroxyapatite څه شی دی؟ دا زموږ سره د کیلشیم فاسفیټ یو کمپلیکس دی. مطلب دا چې کیلشیم پکې هم شته او فاسفیټ پکې هم شته. خبره کلیر ده؟
ورپسې بیا دي په بون کې سوډیم میګنیشیم پوټاشیم کلوراید فلوراید بایکاربونیټ او سټریټ یعنی دا ټول منرل چې رایوزي شي نو دی نه بون جوړیږي او ارګینیک چې کوم سبسټانسز دي باید کې ټولو نه زیات کولاجن فایبرز دي دا زموږ سره پروټین دي او بل څه دي زموږ سره سټوډنټ ګلایکوپروټین واټ از ګلایکوپروټین دا موږ په فرست ایئر کې ډسکس کړو چې ګلایکوپروټین دیز آر د کاربوهایډریټ glycoprotein are carbohydrate plus protein complex چې کله کاربوهایډریټ او پروټین را یوزي شي نو دا کمپلیکس ته موږ څه وایو ګلایکوپروټین اوس سټوډنټ موږ د باډي یو لانګ بون راغستی دی کوم چې د فیمر بون دی دا بون موږ اوس ډسکس کوو سټوډنټ د دې ډایګرام موږ جوړ کړی دی د دې بون چې کوم اینډز دي اینډز سرونه لکه فرض که دا بون دی دا د بون د کوم اخرنی سرونه چې دي دې ته وایي اینډز د هر بون 2 اینډز وي څو اینډز وي 2 اینډز نو د بون چې کوم د اینډز دي دا نرم وي دا د سپنج په شان دي نو دا یې ته موږ څه وایي سپنجي بون دې ته موږ څه وایي سټوډنټ او د دې بون چې کوم د سنټرل پارټ دی هغه ډېر زیات سخت وي لکه ډډ شانتي نه لکه دا والا پارټ چې دی اوس لکه لیټ سپوز دا یو بون دی نو دا والا یې ډېر زیات سخت دی نو یې ته بیا موږ څه وایي کمپیکټ بون څه ورته وایي لکه کمپیکټ دا مطلب ډېر زیات مضبوط دی دا پوینټ کلیر شو اوس د بون چې کوم د اینډز دي دا سپنج لایک دي دې ریجن ته موږ وایي ایپیفایسس The ends region of a bone are called epiphysis. The epiphysis پسې چې کوم region دی راځي موږ څه وایو سټوډنټ میټافایسس څه ورته وایو یعنې چې کوم دی کې epiphysis او ډایفایسس ختمیږي نو دلته یو ټرانزیشن region دی دغه region ته موږ څه وایو میټافایسس نو یو region پکې راغی دا والا دې ته موږ وایو epiphysis ورپسې چې کوم د لیګ region دی نو دې ته موږ وایو میټافایسس او دی ریجن نواله دې پورې چې کوم علاقه ده دې ته ما لیکلي ډایافایسس خبره کلیر شوه ایپیفایسس میټافایسس اینڈ ډایافایسس دیز آر د ریجن آف ا بون خاص سټوډنټ بیا په دې بون کې دننه چې کوم هغه جوور ځای خالي ځای وي کومه ډډ شانتې چې نو پای کې دننه نلی چې څه ته وي تاسو به چېرته خوړلي یا به هم چیک کړي هغې ته وایي بون میرو څه ته وایي بون میرو نو دا بون میرو په ماشومانو کې د ماشومانو په هډوکو کې دا ریډ وي دا څه ریډ وي چې کله انسان میچور شي نو دا اټ بیکم یلو بیا موږ څه یلو بون میرو دا یلو بون میرو د کار سره هغه دلته ما په کمپیریزن کې لیکل انشاءالله ډسکس کوو به خو دا یلو بون میرو اټ از ا سورس آف انرژي یعنې دا ایکچولی په حقیقت کې دا څه دي دا فیټس دي فیټس چربی چې څه ته وي دا فیټس دي او دا انسان له انرژي ورکوي خاص ټول دا خو بون سیل دي دا موږ ډسکس کړي چې آسټیوبلاست آسټیوکلاست اینډ آسټیوسایټس دیز آر د بون فارمینګ سیلز اوس سټوډنټ موږ یو کمپیریزن چارټ لیکلی چې په بون او په کارټیلیج کې څه فرق دی یعنې په بون او په کرچې کې کارټیلیج څه ته وایي کرچې ته وایي که نه په دې پوزه کې دی په ټریکیا کې دی په دې غوږونو کې دی دا زموږ سره څه دی دې ته وایي cartilage او دا کمپیریزن چارټ ځان سره نوٹ کې چې د بون کم سیل دی نه ته موږ وایي آسټیوسایټس د کارټیلیج چې کوم سیل دی نه ته موږ وایي کانډروسایټس څه عجیبه نومونه دي که نه کانډروسایټس په دې کې چې کولاجن کوم ټایپ دی نه ته موږ وایي ټایپ 1 کولاجن او په دې کارټیلیج کې چې کوم دی نه ته موږ وایي ټایپ 2 کولاجن فایبر کولاجن څه شي دی پروټین دی in bone calcium salts are present په bone کې calcium salts پکې ډېر زیات دي بل سایډ ته calcium salts پکې نشته reshaped when bone is broken down it become reshaped چې کله یو هډوکی مات شي دا دوباره صحیح کېدی شي او که فرض که موږ د چا نه غوږ کټ کړو داسې دا دوباره بیا صحیح کېدی نه شي ځکه دغه ریشیپینګ نه کېږي پای کې بلډ سرکولیشن نه کېږي bones are vascular bone are ویسکولر مطلب دا چې په دې کې بلډ ویسل هم شته په دې کې نروز هم شته د دماغو چې کوم کنیکشن دی هغه ته هم راغلي دي کارټیلیج دیز آر ایویسکولر دا سری ایویسکولر دي یعنې زموږ د دې غوږ د پاسه د کیپیلري نیټورک شته خو دننه پکې کیپیلریز هغه پینیټریټ
penetration نه دی شوی. bones are non flexible the bone دا سختی او cartilage چې کوم دی دا flexible دی. flexible دا مطلب چې دا لچکدار دی، لچک پکې شته کنه خپل دا غوږ چپ کې کنه. nerves are present blood vessels and nerves are present in bone. په اډوکو کې blood vessel پکې هم شته، دماغ connection کم ته چې موږ nerves هغه پکې هم شته. د بل سایډ ته په cartilage کې nerves نشته. bone marrow is present. په اډوکو کې bone marrow یا نلی چې څه توی هغه شته، په cartilage کې نشته. بیا زموږ سره د bones دوه ټایپس دي، یو دی soft bone بل ته موږ compact bone، دا خو دواړه موږ دلته ډسکس کړه. او د cartilage 3 types دي، یو دی hyaline cartilage fibrocartilage and elastic cartilage. دا به انشاءالله next session کې بیا ډسکس کوو. student مخکې ټاپک موږ داسې کې چې structure of an adult bone، چې انسان هغه میچور شي، ځوانۍ ته ورسي، غټ شي، لکه ستاسو چې په کم سټیج کې دا ته وایي adult stage. نو موږ د یو adult انسان یو هډوکی سټډي کوو. نو the bone has 2 main parts in adults, shaft and 2 ends of a long bone. What is shaft? د bone چې کوم د غټه حصه ده، اوږده حصه ده، دې ته وایي shaft. دلته چې موږ کوم ډرا کړی که نه، دا والا کوم پارټ چې دی ته څه وایي shaft. ښه سټوډنټ، اوس دا shaft موږ ډسکس کوو چې د هډوکي نه چاپېر یو نری پردی هغې ته موږ وایي periosteum. څه ورته وایي لکه periosteum، چې دا موږ داسې لیکو چې fibrous membrane دی او په دې کې nerves دي، دا والا پروټیکشن پرووایډ کوي. ورپسې چې کومه حصه ده هغې ته موږ وایي cortex. څه ورته وایو؟ cortex. It is the compact bone, it provides strength. دا یو سخت حصه ده او دا د بون له strength طاقت پرووایډ کوي. ورپسې بیا د medullary cavity څه ته وایي؟ خالي ځای ته وایي. دا cavity هم موږ دلته already ډسکس کړه. دې ته موږ وایي medullary cavity. in this cavity bone marrow are present. په هغې کې څه نلی یا bone marrow موجود وي. نو هغه red هم وي، yellow هم وي. red bone marrow it is mostly found in children. دا په ماشومانو کې صحیح ده student. or yellow bone marrow it is found in adults. ها student، بیا موږ د دې compact bone او د spongy bone comparison کړی دی چې د دې comparison څه کیدی شي in shaft diaphysis. د دې کې به diaphysis موجود وي او په دې کې به epiphysis موجود وي. نو دا چې کوم سرونه دي دا د بون دا کم ends دي، نو دې ته موږ څه وایو epiphysis. او د بون چې کوم دا سنټرل حصه ده هغې ته موږ څه وایو diaphysis. نو دا diaphysis کې دلته څه شامل دی؟ دلته compact bone دی. او کم چې epiphysis دی نو په دې کې spongy bone دی. کوم یو bone دی student؟ spongy bone. Haversian system is present. It is the actually blood circulatory system in bone. په دې هډوکو کې دننه الله تعالی یو سپیشل سیسټم یې ښودلی دی چې هغې ته موږ وایو Haversian system. څه ورته وایو؟ دا Haversian system دا یو ساینټسټ ډسکور کړی، په هغه بیس ورته Haversian system. په هغه Haversian system کې موږ داسې ډسکس کوو چې یاره په هغې کې څه دي؟ it has lamellae. په هغې کې څه دي لکه د Haversian system یو ټچ ورکوو. په دې کې concentric rings دي، نو دې rings ته موږ څه وایو؟ lamella. څه ورته وایو؟ د lamella په منځ کې چې کوم دا خالي ځای دی دا یې، نو دې ته موږ وایو lacuna. څه ورته وایو؟ lacuna. خبره کلیر شوه؟ یعنې داسې سرکولر رینګز دي، هغه رینګز ته موږ وایو لیملا. په هغه لیملا کې خالي ځایونه دي، هغې ته وایي لیکیونا. څه ورته وایو؟ لیکیونا. او په هغه لیکیونا کې دننه زموږ سره څنګه آسټیوبلاست کوم سیل دی؟ کوم سیل دی؟ آسټیوبلاست. نو هغه آسټیوبلاست داسې کنیکشن خواره کړي نه، هغې ته بیا موږ وایو کینالیکیولي. څه ورته وایو؟ یعنی Haversian system چې دا زموږ سره د هډوکو یو بلډ سرکولیټري سیسټم دی، د هډوکو ته وینه پرووایډ کوي، نروس ورته پرووایډ کوي چینل په مدد سره. دا Haversian system چې موږ راواغستو دا کنسنټریک رینګز دي. څنګه دي؟ کنسنټریک څه مطلب دی؟ لکه
داسې په دایره کې دي. نو دغه رنګز ته موږ وایو لیمیلا. په لیمیلا کې دننه دا کم سپیس چې دی دې ته موږ څه وایو لیکیونه. په لیکیونه کې دننه زموږ سره بون سیلز وي. هغه بون سیل نه فایبر ارایز شوي سایډونو ته. نو هغې ته بیا موږ څه وایو کینالي کیولي. څه ورته وایو لکه مطلب د دې خبرې دا شو چې هیورجن سیسټم دا په لیمیلا باندې کنسسټ دی، په لیکیونه باندې کنسسټ دی او په کینالي کیولي باندې کنسسټ دی. دا کم کنیکشن چې دي او دا هغه سیسټم دی چې دا بلډ دا د بون د بلډ ورکوي، خوراک ولا ورکوي، نروس ولا ورکوي، سنسیشن کوي. ها سټوډنټ د بل سایډ ته میش ورک نو هیورجنس په دې کارټلیج کې یو میش ورک څه ته یو نیټورک شان دی خو داسې پراپر کمیونیکیشن سیسټم پکې نشته، یعنی هیورجن سیسټم پکې نشته. بون میروز په هغه کې یلو دي، په دغه کې په کمپیکټ بون کې او سپنجي بون کې دا ریډ بون میروز دي، دا بلډ سیل پروډیوس کوي او یلو چې کوم میرو دی دا موږ له فیټس راکوي، هغه موږ له انرژي راکوي. بیا کمپیکټ بون زموږ سره هارډ وي او سپنجي بون زموږ سره سافټ وي. It is enough for today.